الله أكبر الله أكبر الله أكبر أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نن به زه د حضرت عامر بن فهیره ذکر کوم او په تاریخ کې د دوی ذکر ډېر طویل ملاویږي. د اسلام د تاریخ ځینې اهمو واقعاتو کې هم د دوی یو کردار دی. دوی ته د شاملېدو د هغوی د برخه جوړېدو توفیق ترلاسه شوی و او هغه داسې واقعات دي چې د هغوی تفصیل بیانول هم ضروري دی. د دوی کنیت ابو عمرو و او د عازد قبیلې سره دوی تعلق لرلو او د حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها د قیافي رور د میرني رور طفیل بن عبدالله بن صغبره دوی غلام او دوی هم حبشي غلام و. حضور فرمایي چې قیافي رور هغه وي چې د مور له طرفه رور وي، پلاران مختلف وي. دوی هغو خلکو کې شامل وو چې په سر کې اسلام قبول کړی و او د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د دارالارقم ته د تلو نه مخکې دوی اسلام قبول کړی و او دوی به د حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنه چیلې به دوی سره ولې او د اسلام قبولولو نه پس دوی ته ډېر تکلیفونه ورکړل شوي وو د کافرانو له طرفه. نو بیا حضرت ابوبکر دوی به بیا واخیست او ازاد یې کړه. د مدینې هجرت په وخت چې کله رسول کریم صلی الله علیه وسلم او حضرت ابوبکر په غار ثور کې وو نو دوی به د حضرت ابوبکر چیلې سره ولې نو حضرت ابوبکر دوی له حکم ورکړی و چې دا چیلې به موږ له راولې نو دوی به بیا ټوله ورځ هغه چیلې سره ولې او ماښام به د حضرت ابوبکر هغه چیلې د غار ثور ته به جوختې به دوی بوتلې نو هغوی دواړو بیا په خپله د چیلو پیوله شلې یعنې رسول کریم صلی الله علیه وسلم او حضرت ابوبکر او چې کله به عبدالله بن ابي بکر دوی دواړو سره یعنې رسول کریم صلی الله علیه وسلم او د حضرت ابوبکر له به تله نو حضرت عامر بن فهیره به هم هغوی پسې پسې لاړه چې د هغوی د قدمونو نشانونه ختم شي، معلومه نه شي چې د حضرت ابوبکر زوی چېرته روان دي او کافرانو ته څه قسمه شک پیدا نه شي. او چې کله رسول کریم صلی الله علیه وسلم او حضرت ابوبکر د غار ثور نه ووته او د مدینې طرف ته روان شو نو هغه وخت حضرت عامر بن فهیره هم هغوی سره هجرت وکړو. حضرت ابوبکر دوی ځان سره شاته کېنول او هغه وخت دوی ته چې چا لاره ښودله هغه د بنو عدیل یو مشرک و. رسول کریم صلی الله علیه وسلم د هجرت نه پس د حضرت عامر بن فهیره او د حضرت حارث بن اوس بن معاذ ترمنځ موافقت قایم کړی و. حضرت عامر بن فهیره د بدر او د احد په غزواتو کې شامل و او د بیر معونه په موقع دوی د 40 کالو په عمر کې شهید شوي و. حضرت ابوبکر د هجرت نه مخکې داسې غلامان آزاد کړي وو چاته چې د خدای پاک په لاره کې به تکلیف ورکړی کېده او په دوی کې یو حضرت بلال او حضرت عامر بن فهیره هم هغوی کې شامل وو.
د هجرت د واقع په بیان کې حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې یو ځل موږ د حضرت ابوبکر په کور کې غرمې په وخت کې ناست وو چې یعنې خپل کور کې ناست وو چې چا دا وویلې حضرت ابوبکر ته چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم په سر باندې کپړه سر نه تاویه کړې ده او را روان دي او هغوی یو داسې وخت کې راغلي وو چې هغه وخت هغوی به اکثر نه راتله. نو حضرت ابوبکر ورته وویل چې زما مور پلار د تاسو نظر شي چې تاسو چې کله چې هغوی راورسېدل دوی ورته وفرمیل چې تاسو خو داسې وخت تشریف راوړی دی نو ضرور به څه لوی کار یې. نو دې کې رسول کریم صلی الله علیه وسلم چې راورسېد او د دننه راتلو اجازه ترې وغوښته نو حضرت ابوبکر اجازه ورکړه هغوی راغله. نو نبي کریم صلی الله علیه وسلم حضرت ابوبکر ته وویل چې څوک چې دلته دي هغې بهر ولېږه. نو حضرت ابوبکر وویل چې یا رسول الله زما مور پلار دې تاسو نظر شي دې کې کور کې خو صرف هم ستاسو خپل د کور خلک دي یعنې عایشه او ام رومان د هغوی مور. نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم وفرمیل چې ما ته د هجرت اجازت میلاو شو. نو حضرت ابوبکر وویل چې یا رسول الله ما هم د ځان سره بوځئ زما مور پلار دې په تاسو قربان شي. نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم وفرمیل چې او ته هم ما سره راځه. بیا حضرت ابوبکر وویل چې زما مور پلار دې تاسو نظر شي نو چې بیا چې روانېدل دي نو زما چې کومې دا دوه اوښې دي په دې کې یو تاسو واخلئ. نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم وفرمیل چې زه په پیسو اخلم. نو حضرت عایشه وایي چې موږ زر زر د دواړو سامان تیار کړو دوی لپاره توشه تیاره کړه او د څرمنې یوه بوجه به پای کې مخته واچوله. نو د حضرت ابوبکر لور حضرت اسما د خپل د کمربند نه یوه ټوکړه پرې کړه او د هغې بوجې خوله یې په هغې باندې وتړله نو ځکه د هغوی نامه ذات النطاق پرېوتې وه. او دی چې بیا دې نه پس رسول کریم صلی الله علیه وسلم او حضرت ابوبکر د سور غار سور نومې چې کوم غر دی د هغه یو غار ته ورسېد او په 3 شپې هلته هغوی بیا پټ وو او حضرت عبدالله بن ابوبکر به دوی دواړو له د شپې تله هلته به ورسره وو او هغه وخت هغه یو هوښیار او چالاک ځوان وو زلمي وو ښه په هوش او حواس کې وو او هغوی به په تیاره کې به د هغوی نه راغله یعنې سهار وختي چې لا به تیاره به نو هغوی به هلته نه راغله واپس او سهار به هم هغوی په مکه کې د قریش خلکو سره کوله یعنې لکه چې هلته شپه تېره کړې وي او چې کوم تدبیر به هم د هغوی باره کې هغوی اورېده یعنې د کافرانو باره کې نو هغې باندې به ځان ښه پوه کړو چې کله به بیا شپه شو نو بیا به هغې غار ته ورسېدو هغوی ته به یې ویلې او مکې کې به چې دوی وو ټوله ورځ نو د کافرانو به چې کومې منصوبې وي هغه به بیا دوی ماښام له راتلو دوی ته به یې ویلې. د حضرت ابوبکر غلام عامر بن فهیره هغوی به چیلو چې کوم د کومې چیلې وې د حضرت ابوبکر هغې نه به یوه چیلې هغې سره داسې چیلې چې د حضرت ابوبکر غلام عامر بن فهیره د هغوی د چیلو د رمې نه به یوه پیوره چیلې هغوی هملته هغې سره جوخته به سره وله او د ماخوستن ته به چې وخت تېر شو نو هغوی به هغه چیلې هغې له راوړه او هغوی دواړو به تازه پی به وڅښل او شپه به پرې تېروله او دا پی به د دوی د دغه چې کومه پیوره چیلې وه د دې به و. عامر بن فهیره د شپې ناوخته به شپږ ته به لاړه او چیلو ته به اواز کول شروع کړو او
تر 3 شپو پورې هغوی همداسې کول. او رسول کریم صلی الله علیه وسلم او حضرت ابوبکر د بنو عدیل د قبیلې یو تن په دې لپاره مقرر کړی وو چې هغوی ته لاره ښیي په د معاوضې په بدل کې. او هغه د بنو عبد بن عدي سره تعلق لرلو ډېر پوه سړی وو او دې کار کې ماهر وو. او هغه د آس بن وائل د خاندان سره معاهده کولو لپاره دې کار ته راضي شوی وو. هغه د قریش د کافرانو مذهب وو. رسول کریم صلی الله علیه وسلم او حضرت ابوبکر دواړو په هغه باندې اعتبار کړی وو. هغه کافر وو او د قریش پرورده وو، خو بیا هم هغوی په اعتبار کړی وو او خپلې اوښې هغه ته سپارلې وې. او دا لوز یې ورسره اخیستی وو چې د 3 ورځو پس سهار وخت کې به هغه دا اوښې ځان سره راوړي او د غار ثور ته به رارسي. عامر بن فهیره او دا رهبر دواړه دې سره روان شوي وو. هغه رهبر دا 3 واړه د سیند غاړې ته چې کومه لاره وه نو هغې سره دې بوتلي وو. دا د بخاري روایت دی. سراقه بن مالک بن جوشم وایي چې موږ له د قریش د کافرانو یو نماینده راغو چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم او د حضرت ابوبکر د دواړو کې د دواړو د دیت ټاکل شروع کړو. نو چې کوم تر مو چې دا دوی وژني یا بندیوان کوي به، نو په دې کې ما د خپل قام بنو مدلج یو په مجلس کې زه ناست وم، نو هغوی نه یو تن مخې ته راغی، همدا خبرې کړي چې څنګه به دوی نیولي کېږي یا وژلي کېږي، یعنې رسول کریم صلی الله علیه وسلم باندې به حمله کېږي. نو دا خبرې زموږ مجلس کې روانې وې چې یو تن راغی، دا موږ سره راودرېد او موږ ناست وو. نو هغه راته وویل چې سراقه ما اوس د سیند غاړې طرف ته سوري لیدلي دي، ما ته داسې ښکاري چې دا محمد صلی الله علیه وسلم او د هغې ملګري دي. سراقه وایي چې ما پېژندلي وو چې دوی هغه دي، خو ما وایي چې نه، دا خو هغوی بالکل نه دي، بلکې دا فلاني لیدلي دي چې زموږ مخې نه اوس دلته نتلي وو. او د هغې خبرې مې وځنډولې او بیا وایي په هغه مجلس کې وایي زه 3 ساعت پورې ایسار وم. او هغه سراقه ته لالچ دا هم و چې هسې نه چې دا وخت هغې پسې لاړ نه شي او بیا به دا د انعام حقداره شي. نو چې بهرحال ما هغه ته مې بانه وکړه او څه وخت پس ته هغه پاڅېدو او څه وخت پس زه پاڅېدم او کور ته لاړم او خپلې وینځې ته مې وویل چې زما اسب راوباسه او هغه دې د وړوکي شیان چې کومه وړه شیان چې کومه غونډۍ ده نو همغې سره دې دا دي د اسب، یعنې شاته یوه غونډۍ وه وړه شیان، هغه طرف ته زما د اسب بوځم، هلته یې پاتې کړه او هلته یې ونیسه ما لپاره. نو ما بیا خپله نیزه راواخیسته او د کور د شا طرف نه روان شوم، راووتم او د نیزې څوکه ما په ځمکه کېښوده او د هغې د برنۍ برخه ما لږه ټیټه کړه او داسې زه خپلې اسب پورې ورسېدم او په هغې سور شوم. یعنې په اسب باندې سورېدو لپاره د نیزې سهاره یې اخیسته وه او په اسب یې سور شوم او خپل واقع بیانوي چې ما لږ په هغې باندې لاس چې راکاږلو نو هغه منډه مې ورله ورکړه. نو هغه ډېرې په تېزۍ هغه په منډه هلته نه روانه شوه او یعنې تر دې چې زه هغوی ته ورجوخت شوم، یعنې رسول کریم صلی الله علیه وسلم ته جوخت ورسېدم. نو زما اسب یې تندک وخوړو او زه هغې نه راپرېوتم. زه راپاڅېدم، ودرېدم او خپله ترکش طرف ته مې لاس کو، هغې نه مې یو تیر راوباسلو، هغې نه مې فال واخیستو چې آیا زه به دې ته نقصان ورسولی شم یا نه، یعنې چې کومه زما اراده ده د قتل یا د نیمو هغه به زه وکړی شم که نه. نو چې هماغه څه پکې راووته چې ما نه خوښول، یعنې فال زما خلاف راووتو، یعنې دا چې ما زه یې نشم نیوی. زه به بیا په اسب سور شم او د فال خلاف مې عمل وکړو
او بیا هغه ډېر په تیزه روانه وه او زه دومره هغې ته جوخ شوم چې ما رسول کریم صلی الله علیه وسلم واورېده چې هغوی قرآن ویلو او هغوی خوا دې خوا نه کته او حضرت ابوبکر ډېر زیات شاته بار بار کته. نو زما د اسپې چې کومې مخکینی خپې دي هغه په ځمکه کې تر ګوډو پورې ونښتې. څه وخت پس چې زه هغوی ته جوخت ورسېدم نو چې کومې د اسپې مخکینی خپې وې هغه په شګه کې ونښتې او زه ترې پرېوتم. ما بیا ورته غوسې وکړې اسپې ته او زه ودرېدم او هغې بیا هم د ځمکې نه خپلې خپې رونه باسلې شوې او آخر چې کله هغه سیده ودرېده او ډېره زور لګولو او سیده ودرېده نو د هغې د دواړو خپو نه د ډوډه په فضا کې لکه د لوګي خوره شوه، یعنې دومره پکې ننوتې وې چې هغې چې روباسلو لپاره زور ولګولو نو چې کوم خاوره ورسره راووته نو دومره زیاته وه چې داسې ښکارېدل لکه چې لوګي خور شو. نو ما بیا د غوښو نه فال واخیستو نو هغه پکې راووته چې ما نه خوښولو، یعنې څه چې ما غوښتل د هغې خلاف فال راووته، یعنې زه په رسول کریم صلی الله علیه وسلم قابو نه شم بیا مونته. بیا ما هغې له اواز ورکړو چې تاسو په امن کې او بیا هغوی ودرېده، یعنې ما ورته وویل چې اوس ما اراده هېڅ نشته، بد نیت نه لرم اوس. نو هغوی په خپل په اسپې چې سور شو نو اوس چې زه په ورباندې سور شوم هغوی له لاړم نو وی چې کله دا نیت مې سم شو نو اسپه م روانه شوه او رسول کریم صلی الله علیه وسلم ته ورسېده. یا هغوی شاته راغی یا ایثار شو هلته. نو د هغې ته رسېدو کې چې څومره مشکلات ما ته را په مخ شوي وو نو هغه چې ما وکتل زما زړه کې دا خیال راغلی چې ضرور به رسول کریم صلی الله علیه وسلم بریالي کېږي. وی ما هغوی ته وویل چې ستاسو قام ستاسو باره کې دیت ټاکلی دی او ما هغې ته ټولې خبرې وې چې کومه اراده خلکو لرله، یعنې چې کومه بده اراده وه د کافرانو د هغه ټول تفصیل مې ورته وویلو او ما د هغوی ته د لارې سامان ور وړاندې کړو او ما ورته وویل چې دا سامان د تاسو په سفر روان یې نو څه د خوراک څښاک سامان یې ورته وړاندې کړو خو هغوی یې ترې وانخیستو. هغوی انکار وکړو چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم چې نه ضرورت نشته او هغوی ما نه نور څه فرمایش هم ونه کړو سوای د دې چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم دا وفرمیل چې زموږ د سفر متعلق دا حال به پټ ساتي، یعنې چاته به ونه چې موږ په کومه لاره روان یو. نو ما هغوی ته خواست وکړو چې تاسو ما لپاره د امن یو تحریر ولیکئ. نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم عامر بن فهرة ته وویل دا چې کوم حبشي غلام و آزاد کړی شوی و اوس خو او هغوی رسول کریم صلی الله علیه وسلم سره سفر کولو چې ته دې ته ولیکه. نو هغه د څرمنې په یوه ټوکړه ولیکله. نو دې نه پس رسول کریم صلی الله علیه وسلم روان شو. د ابن شهاب روایت دی چې عروه بن زبیر ماته وایي چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم په لاره کې د زبیر سره ملاو شو چې د مسلمانانو د یوې قافلې سره د شام نه د تجارت نه پس واپس را روان وو. نو د زبیر رسول کریم صلی الله علیه وسلم حضرت ابوبکر ته سپینې جامې واغوستې او په مدینه کې مسلمانانو دا اورېدلي وو چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم د مکې نه را روان شوي دي. نو هغوی به هر سحر د حرا میدان ته راووتو، هلته به یې د هغوی انتظار کولو تر دې چې د ګرمۍ په وجه به هغوی بیا واپس شو، یعنې تر غرمې پورې به هغوی انتظار کولو او چې کله به نور راوختو غرمه به شوه نو د ګرمۍ په وجه به دوی واپس شو. نو په دغه انتظار کې چې کله به رسول کریم صلی الله علیه وسلم مدینې ته رارسي نو یو ځل چې دوی چې ډېر د انتظار نه پس را واپس شو خپلو کورونو ته ورسېده نو یهودیو چې خپل محل ته ختلی وو څه کتو دپاره نو هغه رسول کریم صلی الله علیه وسلم د هغې ملګري ولیده چې په سپینو جامو کې را روان دي او هغوی نه د سراب ورو ورو لرې کېدو، یعنې د لرې نه چې کوم یو سوری غوندې دې ښکارېدو هغه لرې کېدو ورو ورو د دې شکلونه واضح کېدو. نو هغه نه صبر ونه شو او هغې بې اختیاره په اوچت اواز وویل چې یا د عرب خلکو د مدینې خلکو ته اواز ورکړو چې دا ستاسو هغه سردار دی چې تاسو انتظار کوئ لګیایي. نو هغه ته دا معلومه وه چې مسلمانان روزانه ځي او یو ځای کې راغونډېږي په انتظار کې. نو دا چې څنګه مسلمانانو واورېدو نو هغوی خپل
وسلو طرف ته منډه کړه او د هغه میدان ته هغوی د رسول کریم صلی الله علیه وسلم استقبال وکړو. هغوی د ځان سره کړ او د خپل ښي طرف ته هغوی روان شو او د بني عمرو بن عوف یو کوڅه وه هغې سره دوی کوز شو او دا د پیر ورځ وه او د ربیع الاول میاشت وه او حضرت ابوبکر خلکو سره ملاوېدو لپاره ودرېده او رسول کریم صلی الله علیه وسلم خاموشه ناست و او په انصارو کې هغه خلک چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم نه و لیدلي هغوی راغله نو هغوی حضرت ابوبکر ته سلام کول شروع کړو تر دې چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم باندې چې نور راغلو یعنې ډېر چې وخت شو نور چې لږ زیات شو سوري لږ ختم شو نو حضرت ابوبکر راغلو هغوی په رسول کریم صلی الله علیه وسلم باندې د خپل صدر سوري وکړو نو هغه وخت خلکو رسول کریم صلی الله علیه وسلم وپېژانده او رسول کریم صلی الله علیه وسلم د بنو عمرو بن عوف په دغه کوڅه کې د لسو نه څه زیاته شپې ایسارو او دلته هغه جومات جوړ کړی شوی و چې بنیاد یې په تقوا ایښودل شوی و او په دې کې رسول کریم صلی الله علیه وسلم منظم کړی و او بیا هغوی په خپلې اوښې سور شو او خلک هغوی سره پیدل روان شو او هغه اوښه په مدینه کې هغه ځای کې کېناسته چېرته چې اوس مسجد نبوي دی او هغه ورځو کې به هلته یو څو مسلمانان به چې لمونځ به کولو او هغه د سهیل او د سهل د کجورو د وچولو ځای و یو میدان و ښه فراغ چېرته چې دا دواړه هلکانو به کجورې وچولې د خپل د فصل دا یو دوه یتیم ماشومان او د حضرت سعد بن زراره د دوی پرورش کولو نو کله چې د هغوی اوښه هلته ورسېده هلته کېناسته رسول کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې خدای پاک وغوښتل نو دا به زموږ قیامګاه وي بیا رسول کریم صلی الله علیه وسلم هغه دواړه هلکان راوبلل او هغوی نه د ځای قیمت تپوس وکړو چې دلته جومات جوړ کړو نو هغوی ورته وویل چې نه یا رسول الله موږ دا ځمکه تاسو له مفت درکوو نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم مفت اخیستنه انکار وکړه او هغوی نه په بیه واخیسته او بیا یې جومات جوړ کړو او هغوی رسول کریم صلی الله علیه وسلم د نورو خلکو سره د دغه جومات جوړولو لپاره خښتې راخیستې او چې کله هغوی راخیستې نو ورسره به یې دا ویلې چې هذا الحمال لا حمال خیبره هذا ابرو ربنا واطهرو چې دا بوج د خیبر د بوج په شان نه دی بلکې زموږ ربه دا ډېر ښه او ډېر پاکیزه بوج دی او دوی به دا فرمایل چې اللهم ان الاجر اجر الاخره فرهم الانصار والمهاجره چې یا خدای اصل ثواب خو د آخرت ثواب دی ځکه ته په انصار او په مهاجرینو باندې رحم وفرمایه دا هم د بخاري روایت دی حضرت مسلم موعود رضی الله تعالی عنه دغه هجرت واقع باره کې هم لیکلي دي هغوی په خپل مختلف انداز کې دا بیان فرمایلي نو ځکه لږ تفصیل به دا هم بیان کړم هغوی لیکي چې آخر مکه د مسلمانانو نه خالي شوه او صرف یو څو غلامانو په خپله رسول کریم صلی الله علیه وسلم حضرت ابوبکر او حضرت علي په مکه کې پاتې شو چې کله د مکې خلکو ولیده چې اوس دا ښکار خو زموږ د لاس نه وځي لګیا دی نو بیا هغه ټول روسا یعنې ټول رئیسان راجمع شو مشرانو د مشرانو پس هغوی دا فیصله وکړه چې اوس به دا مناسب وي چې رسول کریم محمد صلی الله علیه وسلم ووژلی شي او د خدای پاک خاص تصرف په وجه ستاسو د قتل تاریخ د هغوی د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د قتل تاریخ د هغوی د هجرت تاریخ سره یو شان و نو چې کله د مکې خلک د هغوی د کور مخې ته راجمع کېده د هغوی د وژلو په نیت نو هغوی د شپې په تیارې کې د هجرت په اراده د خپل د کور نه بهر روان وو یو طرف ته کافران راغونډېده او بل طرف ته خدای پاک چې په خپله د دوی رهنمایي فرمایلې وه هغه وخت هغوی بهر روان وو او د مکې خلکو به ضرور شک کړی وی چې شک ضرور په دغه شک کې و چې د دوی د ارادې نه رسول کریم صلی الله علیه وسلم خبر شوي دي خو بیا هم چې کله هغوی د هغې مخې نه تېرېده نو دوی دا وګڼل چې دا څوک بل څوک دی او په ځای دی چې په دې باندې حمله کړې وي ځان یې ترې بچکلو پرټولې چې دا نه چې هغوی دا وایي چې دا چېرته څه بل څه تن نه وي او دا چېرته رسول کریم صلی الله علیه وسلم خبر نه کړي چې موږ راجمع کېږو لګیا یو
او د هغوی د ارادو نه محمد صلی الله علیه وسلم خبر نشي، نو ځکه هغوی وروسته کېده. نو دوی لیکي چې د هغه شپې نه مخکې ورځ هغوی د هجرت اطلاع حضرت ابوبکر له ورکړې وه، نو هغوی هم دې سره میلاو شو. بیا دواړه لږ ساعت کې بیا د مکې نه روان شو. د مکې نه 3 یا 4 میله باندې د غر د سور نومې د هغې په خوله کې یو د هغې په سر کې یو غار دی، هلته دوی پناه ګزین شو. او چې کله د مکې خلک خبر شو چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم د مکې نه لاړه، نو هغوی یو فوج راجمع کړو او هغوی پسې روان شو او یو سراغ رسان هم هغوی د ځان سره کړو چې د لارې نښې کتې او تر سور غر پورې ورسېدو. نو هلته چې ورسېده، نو چېرته چې حضرت ابوبکر سره دوی هلته روپو شو، نو ډېر په یقین وي چې یا خو محمد صلی الله علیه وسلم په دغه غار کې دي یا په اسمان وخته. نو د هغوی دا اعلان چې واورېد د حضرت ابوبکر، نو د هغوی زړه ډوب شو. هغوی ډېر ورو رسول کریم صلی الله علیه وسلم ته وفرمیل چې دشمن خو زموږ په سر راورسېدو او لږ ساعت کې به په غار کې راننوځي. نو هغوی ورته وفرمیل چې لا تحزن ان الله معنا، چې ابوبکر یریږه مه، خدای پاک موږ دواړو سره دی. حضرت ابوبکر جواب ورکړ چې یا رسول الله، زه ځان لپاره هېڅ ویره نه لرم، ځکه چې زه خو یو معمولي انسان یم. که ووژلی شم یو تن به وژلی کېږي، خو یا رسول الله زه خو صرف دا ویره لرم چې ستاسو ته څه نقصان ونه رسي، او که ستاسو ته څه نقصان ورسېږي نو په دنیا کې به روحانیت د دین نامه ختمه شي. نو هغوی وفرمیل چې هېڅ پروا نشته، دلته موږ 2 نه یو، دلته 3 خدای هم موږ سره دی، او اوس وخت راغلی دی چې خدای پاک به اسلام له وده ورکوي او ترقي به ورکوي، او د مکې والو لپاره د مهلت وخت ختم شوی دی. او خدای پاک د مکې د خلکو په سترګو باندې پرده واچوله، او هغوی د چې کومه سراغ رسان او هغه پوره ټوکې کول شروع کړي. هغه ته وویل چې هغوی به داسې په فراغ ځای کې پناه اخلي، داسې د پناه ځای نه دی، په دې ځای کې دومره ډېر ماران دي او لړمان دي، نو دلته یو هوښیار بنده پناه نشي اخیستی بغیر له دې نه، یعنې بغیر هغې له دې نه چې په غار کې کتلې وې، هغې هغه سراغ رسانو پوره ټوکې کولې او د هغه ځای نه واپس شو. او 2 ورځې په هغه غار کې د انتظار نه پس ته چې دوی مخکې نه چې کوم تجویز کړی و، د هغې مطابق د شپې په وخت کې دوی د غار سره د دوی سورلۍ ورسولی شوې، او 2 ښه تیز رفتاره اوښې وې چې په هغې باندې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او د هغوی ملګري روان شو. په یو اوښې باندې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او چا چې لاره ښودلې هغه تن و، او په بلې اوښې باندې حضرت ابوبکر او د هغوی ملازم عامر بن فهیره سوار شو، او د مدینې طرف ته روانېدو نه مخکې رسول کریم صلی الله علیه وسلم د مکې طرف ته مخ کړو، او هغه مقدس ښار طرف ته چې کوم ځای کې هغوی پیدا شوي وو، او چېرته چې هغوی مبعوث شوي وو، چې په کم کې د حضرت اسماعیل علیه السلام د زمانې راسې د هغوی پلار نیکه پاتې شوي وو، اوسېدلي وو. هغوی ورباندې هغه ښار باندې اخري نظر واچولو، په حسرت یې هغې ته وویې چې یا د مکې ښاره، ته ما ته د ټولو ځایونو نه زیاته خوږه یې، خو ستا خلک ما دې ځای کې اوسېدو ته نه پرېږدي. هغه وخت حضرت ابوبکر هم ډېر په افسوس وی چې دغه خلکو خپل نبي ویستلی دی، به ضرور وژلی کېږي. او چې کله د مکې خلک ستاسو د هغوی په تلاش کې ناکام شو، نو هغوی اعلان وکړ چې چا هم محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یا ابوبکر ژوندی یا مړ واپس راوسته، نو هغه له به 100 خان د انعام په تور ورکړل کېږي. او د دغه اعلان خبر د مکې خواوشا چې څومره قبیلې وې هغې ته وکړی شو. نو سراقه بن مالک یو بدوي رئیس و، دغه انعام په لالچ کې هغوی پسې روان شو، او چې لټولې، نو د مدینې په سړک کې دوی وکته، او دوی چې دا 2 او د دوی چې کوم خلک سوارو هغې ولیده، نو پوه شو چې دا رسول کریم صلی الله علیه وسلم او د هغوی ملګري دي. نو هغې خپل اس د هغې پسې کو، خو په لاره کې هغه د هغې اس ډېر په زور تندک وخوړ او هغه ته نه پرېوتو،
د سراقه بیا وروسته مسلمان شوی هغه خپله واقع داسې بیانوي. بیا چې کوم هغه ټول تفصیل مخکې بیان شوی دی د سراقه په حواله هغوی لیکلي دی. بیا حضرت مسلم موعود لیکي چې کله عامر بن فهیره د حضور په ارشاد باندې د امن پروانه ور دپاره ولیکله او سراقه له یې ورکړه د امن پروانه، نو هغه یې چې هلته نه واخیسته او واپس روان شو. سراقه نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم باندې خدای پاک چې کوم را روان حالاتو د سراقه د غیب نه پې ظاهر کړه او هغې مطابق ورته وفرمیل چې هغه وخت به ستا څه حال وي چې کله به ستا په لاسونو کې د کسرا بنګړې وي. نو سراقه ډېر حیران شو، د کسرا ګجرې به ستا په لاس کې وي. نو سراقه ډېر حیران شو او تپوس یې وکړو چې د کسرا بن هرمز د ایران شهنشاه هغوی ورته وفرمیل شوی او د دوی دا پیشګویي 14-15 کاله پس ده لفظ به لفظ پوره شوه او سراقه مسلمان شو، مدینې ته راغلو. رسول کریم صلی الله علیه وسلم د وفات نه پس مخکې حضرت ابوبکر بیا حضرت عمر خلیفه شو او د اسلام چې د وده او شان ایرانیانو کتو نو هغوی په مسلمانانو حملې شروع کړې او په ځای د دې چې اسلام هغوی د خپو لاندې کړی په خپله د اسلام په مقابله کې د خپو د لاندې شو او حملې شروع کړي ایرانیانو وې. نو د کسرا چې کوم دارالاماره وه یعنې کوم د اسلامي فوځونو د اسپو د خپو د لاندې شوې وه هغه نو د ایران چې کومې خزانې وې هغه هم د مسلمانانو قبضې ته راغلی او چې کوم مال د ایران د حکومت د اسلام د فوج په قبضه کې راغلی و نو هغې کې هغه ګجرې وې چې کوم د کسرا د ایراني دستور مطابق په تخت باندې کېناسته په وخت به هغې په لاسونو کې اچولې. سراقه د مسلمانېدو نه پس او کومه چې دا واقع د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د هجرت په وخت هغه ته پېښه شوې وه، ډېر په فخر به هغې مسلمانانو ته اوروله. مسلمانان د دغه خبرې نه خبر وو چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم درته فرمایلي وو چې هغه وخت به ستا څه حال وي چې کله به ستا په لاس کې به د کسرا ګجرې وي. حضرت عمر چې کله د حضرت عمر مخې ته چې کله د غنیمت اموال راغله نو هغوی چې پکې د کسرا ګجرې وکتې نو ټوله نقشه د هغوی د سترګو مخې ته راغله او د کمزورۍ او د ضعف هغه وخت چې کله د خدای رسول مجبوره شوي چې خپل وطن یې پرېښی او مدینې ته راغلی وو او د سراقه او د نورو خلکو هغې پسې تلل او بیا په مړ یا ژوندي پسې صورت کې مکې ته واپس راوستو په نیت ورپسې په اسونو تلل او د 100 اوښانو ملکیت دپاره د هر څه کول او بیا هغه وخت د سراقه د رسول کریم صلی الله علیه وسلم دا وینا چې سراقه وخت به ستا څه حال وي چې کله به ستا په لاسونو کې به د کسرا ګجرې وي. دا څومره لویه پیشګویي وه، څومره مصفا غیب و، څومره صفا د غیب خبر و. حضرت عمر د خپل مخې ته چې دا ګجرې وکتې د کسرا نو د خدای په قدرت د هغوی د نظرونو مخامخ راغلو. هغوی وویل چې سراقه ته اواز کوي او سراقه چې راغله نو حضرت عمر هغې له حکم ورکړ چې دا په خپلو لاسونو کې دا ګجرې واچوه. نو سراقه وویل چې د خدای د رسول خلیفه سره زر خو په مسلمانانو لپاره منع دي. نو حضرت عمر وفرمیل چې او منع دي د سرو لپاره منع دي سره زر، خو دغه موقعو لپاره نه دي، دا هغه موقع نه چې چېرته ومنع وي. او خدای پاک محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ستا په لاسونو کې د سرو زرو دا ګجرې خیالې وې، یا خو به ته دا اچې یا به زه تاله سزا ورکوم. نو اوس خو دا پیشنګویي پوره شو، نو باقي چې کومه دې برخه دا به ته پوره کړې. نو د سراقه دا اعتراض خو صرف د شریعت د مسلې په وجه وکړي، دا په خپله هم د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د پیشنګویۍ د پوره کېدو خواهشمند و د دې چې دا وګوري چې پوره کېږي. نو هغه ګجرې په خپل لاس کې واچولې او مسلمانانو دغه عظیمالشان پیشنګویي په خپلو سترګو په پوره کېدو وکته. د ځینو کتابونو مطابق سراقه بن مالک ته د کسرا د ګجرو د اچولو خبره د حضور صلی الله علیه وسلم د هجرت په موقع نه فرمایلی، بلکې دا چې کله هغوی د هنیانو د طایف نه واپس را روانو نو د جعرانه په مقام باندې دوی دا ویلي وو. خو عموما روایت دا دی چې کوم مخکې بیان شو چې د هجرت په موقع یې ویلي وو. حضرت مسلم موعود هم دا لیکلي دي. بیا عامر بن فهیره چې کله هجرت وکړو مدینې ته راغلو نو هلته بیمار شو. رسول کریم صلی الله علیه وسلم چې بیا دوی ته دعا وکړه دوی
خوشوي وو. حضرت عائشہ بیانوي چې رسول کریم صلی الله علیه و وسلم چې کله مدینې ته هجرت وکړو نو د هغوی ځینې صحابه وو چې هغه بیمار شو. حضرت ابوبکر، حضرت عامر بن فهیره، حضرت بلال هم بیمار شوي وو. نو حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها د رسول کریم صلی الله علیه و وسلم نه د هغوی د تپوس اجازت وغوښتو. نو هغوی له اجازت ورکړل شو. حضرت عائشہ حضرت ابوبکر نه تپوس وکړو چې ستاسو څه حال دی. نو هغوی په جواب کې دا شعر وویلو چې کل عمر مصبح فی اهله والموت ادنی من شراک ناله، چې هر تن چې کله په خپل کور کې سحر راپاسي نو هغه ته سحر په خیر ویل کېږي، حالانکه مرګ د هغه د څپلو د تسمې نه هم زیات جوخت وي. یعنې داسې حال کې هغه وي چې کله هغه سحر راپاسي یعنې مرګ خو په یو نه یو ورځ راځي. او بیا چې هغوی د عامر بن فهیره نه تپوس وکړو نو هغه ورته دا شعر وویل چې انی وجدت الموت قبل ذوقه ان الجبان هدفه من فوقه، یعنې ما مرګ د راتلو نه مخکې د هغه ما بیا مونتی دی. او یقینا د بزدل مرګ ناڅاپه راځي، یعنې بادر د مرګ لپاره هر وخت تیار وي او بزدل د لپاره تیار نه وي، هېڅ تیاری ورله نه کړي. او بیا چې هغوی د حضرت بلال نه د هغوی حال تپوس وکړو نو هغوی دا شعر وویل یا لیت شعري هل أبيتن ليلا بفج حوله اسخرا او جلیلا، چې کاشکې ماته معلومه شي چې آیا زه به څه شپه په مکې په واده کې به تېروم او که زما ګیر چاپېره د اسخر او د جلیل ګیا وي. بیا نبي کریم صلی الله علیه وسلم نه هغوی راغله او د دغو اصحابو دا اقوال ورته وویلې. نو هغوی دا دعا وکړه چې اللهم حبب الینا المدینة کما حببت الینا مکة واشهد اللهم بارک لنا فی سعیها وفی منتها وانقل وباها الی مایا، یعنی یا خدای د مدینه مونږ ته همداسې مونږ ته ګرانه کړه لکه څنګه چې مکه ته مونږ لپاره ګرانه کړې وای، مونږ لپاره همداسې خوږه کړه لکه څنګه چې مکه مونږ ته خوږه وه، بلکې هغې نه هم زیاته. او یا خدای مونږ لپاره د دې د سا او د دې په مد کې یعنې د وزن دا پیمانې دي دې کې برکت واچوه او مدینه مونږ لپاره یو صحتمند مقام کا او د دې وبا د مایا مقام طرف ته منتقل کړه، یعنې مونږ نه یې لرې کړه. بیا حضرت عامر بن فهیره د بیر موونه په واقع کې شهید شوي وو، چې کله هغه خلک چې کوم په بیر موونه کې وژل شوي وو او حضرت عمرو بن امیه زمري قید کړی شوي وو، نو عامر بن طفیل دې نه تپوس وکړو چې دوی څوک دي. نو دوی د یو مقتول طرف ته اشاره وکړه. نو عمرو بن امیه جواب ورکړو چې دا عامر بن فهیره دی. عامر بن طفیل وایي چې ما یعنې عامر بن فهیره ولیده چې هغوی د وژل کېدو نه پس د اسمان طرف ته اوچت کړی شوي دي. انترې چې زه اوس هم دا ګورم لګیا یم چې اسمان د هغې او د ځمکې ترمنځ دی او بیا ځمکې باندې هغوی راکوز کړی شو. نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته د هغوی خبر ورسېدو او هغوی ته د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د هغوی د وژل کېدو خبر صحابه له ورکړو او هغوی ته وفرمیل چې ستاسو ملګري شهید کړی شو. او هغوی خپل رب ته دا دعا کړې وه چې یا زموږ ربه زموږ باره کې زموږ وروڼو ته ووایه چې ته مونږ تا نه خوشحاله شو، ته مونږ نه خوشحاله شوې. نو خدای پاک د دې باره کې ورته وویل او دا هم د بخاري روایت دی او پردو ته هم خدای پاک د نظاره ښودلې وه. حضرت عامر بن فهیره چې د چا شهید کړي و د دې باره کې اختلاف دی. بعض روایتونو کې راځي چې عامر بن طفیل شهید کړي و، چا چې دا خبره بیانه کړې ده. او ځینې روایتونه بل روایت دی دا معلومیږي چې عبدالجبار بن سلمه شهید کړی وو. بهرحال د بیر موونه په واقع کې دی شهید شوي وو. حضرت مسلم د حضرت عامر بن فهیره دغه د شهادت واقع ذکر کوي، فرمایي چې تاسو دا وګورئ چې اسلام د تورې په زور باندې فتح نه دی بیا مونتی، بلکې اسلام د هغه اعلی تعلیم په ذریعه فتح بیا مونتی دی چې کم زړونو ته ورکوز شي او په اخلاقو کې د اعلی درجې تغیر پیدا کړي. په اخلاقو کې به اعلی درجې تغیر به دې پیدا کولو. یو صحابي وایي چې زما د مسلمانېدو وجه صرف دا وه چې زه په هغه کام کې د یو مېلمه په تور ایسارم چا چې غداري کړې وه د مسلمانانو 80 قاریان شهیدان کړي وو. او کله چې هغوی په مسلمانانو باندې حمله وکړه نو څوک خو یوه اوچته غونډه کې غونډه وه په هغې باندې وروخوته او څه د دې مقابلې لپاره ولاړ ولته او دشمن ډېر لوی شمېر د دشمنانو مسلمانان ډېر لږ وو او
هغه هم بې وسلې وو او هېڅ بې سر و سامان او هغوی ټول مسلمانان یو بل پسې شهیدان کړه او صرف یو صحابي پاتې شو چې په هجرت کې هم رسول کریم صلی الله علیه وسلم سره شریک وو او دا د حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنه غلام وو. د دې نامه عامر بن فهیره وه. نو ډېرو خلکو هغوی یو ځای راونیول او یو تن په زوره نیزه د هغې سینې کې ووهله او چې څنګه چې نیزه هغوی ته ولګېده نو د هغوی د خولې نه بې اختیاره دا فکر راووته چې فزت ورب الکعبه، چې د کعبې د رب مې د قسم وي چې کامیابه شم. نو چې ما چې د هغه د خولې نه دا فکره واورېده نو هغه چې کوم وروسته بیا مسلمان شوي صحابي د دې چې ما د هغې د خولې نه دا فکره واورېده نو زه حیران شوم. ما دا وویل چې دا تن د خپلو خپلوانو نه لرې د خپلو بال بچ نه لرې دومره لوی مصیبت کې مبتلا دی او نیزه د دې سینې کې والې شوې ده، خو دا چې مړي لګیا دی نو که څه ویلي نو صرف دا چې د کعبې د رب مې قسم چې زه کامیابه شم. نو دا تن لیونی خو نه دی. نو بیا ما نورو خلکو نه تپوس وکړو چې دا څه خبره د هغه د خولې نه دا خبره ولې راووته. نو هغوی چې ته نه یې خبر دا مسلمانان واقعي لیوني نه دي چې کله د خدای پاک په لاره کې مري نو دوی دا ګڼي چې خدای پاک دې نه راضي شو، دوی کامیابي ترلاسه کړه. نو د دغه خبرې زما په طبیعت دومره اثر وشو چې ما فیصله وکړه چې زه به د دې خلکو مرکز به ځم او ګورم او په خپله به د دې خلکو د مذهب مطالعه کوم او زه مدینې ته ورسېدم او مسلمان شم. او صحابه وایي چې دغه واقع چې د یو تن په سینه کې نیزه والې کېږي او د وطن نه دومره لرې د اوس خپلوان او ورسره نشته دی او د هغه د خولې نه دا جمله راوتل چې فزت ورب الکعبه د دې دغه په طبیعت باندې دومره اثر چې کله دا تن مسلمان شو او وروسته چې بیا هغې دا واقع ورولې او چې کله به هغه د فزت ورب الکعبه په الفاظ ورسېدو نو دغه واقع د هیبت په وجه به ناڅه په دغه بدن پر رپېدو شو او د سترګو نه به اوښکې روانې شوې. حضرت مسلم موعود لیکي چې اسلام د خپلو خوبو په وجه خور شوی دی په زور نه. او بیا دا هم ویل کېږي چې حضرت عامر بن فهیره د شهادت په وخت چې د هغوی د خولې نه کوم د الفاظ راوتي وو فزت ورب الکعبه او فزت والله، دا دواړه الفاظ ملاویږي، دواړه روایتونه دي او دا دواړه الفاظ به د صحابه د نورو صحابه د خولو نه راوتي دي. د دې هم ذکر کړی دی حضرت مسلم موعود چې د تاریخ چې موږ لولو نو دا معلومیږي چې صحابه چې په جنګونو تله نو دوی ته به دا معلومه وه چې جنګ کې شهیدېدل دي لپاره د عین راحت او د خوشحالۍ وجه ده او که دوی ته په جنګ کې به څه تکلیف رسېدو نو هغه به دوی تکلیف نه ګڼلو بلکې آرام به یې دا ګڼلو. نو د صحابه ډېر زیات واقعیت دا قسمه په تاریخ کې ملاویږي چې هغوی د خدای پاک په لاره کې مړه کېدل ځان لپاره عین آرام محسوسولو، بلکې هغه حفاظ چې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم له طرفه د یو قبیلې د تبلیغ لپاره تللي وو او په هغې کې حرام بن ملحان د اسلام پیغام وړی وو د عامر قبیلې رئیس عامر بن طفیل او باقي صحابیان وروسته پاتې وو. سرګې خو عامر بن طفیل او د هغه ملګرو په منافقانه طور د هغوی ډېر زیات خاطر وکړو، خو چې کله هغوی مطمئن شو کېناستو تبلیغ یې ورته شروع کړو. دې کې ځینې شرپسندو یو خبیث ته اشاره وکړو، هغه چې څنګه اشاره وکړه نو هغه د حرام بن ملحان باندې د شانه د نیزې یو وار وکړو، هغې راپرېوتو او د راپرېوتو په وخت د هغې د خولې نه بې اختیاره دا راووتو چې الله اکبر فزت ورب الکعبه، یعنې ما د کعبې د رب قسم چې ما نجات بیا موندو. او بیا دغه شرپسندو د نورو صحابهو محاصره وکړه، په هغوی باندې حمله وکړه او په دې موقع د حضرت ابوبکر چې کوم آزاد کړي غلام و عامر بن فهیره هغوی د هجرت په سفر کې رسول کریم صلی الله علیه وسلم سره وو. د هغوی باره کې دا ذکر راځي چې پخپله د هغه قاتل بیا وروسته مسلمان شوی و نو هغه به د خپل د مسلمانېدو وجه هم دا بیانوله چې کله ما عامر بن فهیره شهید کړو نو د هغه د خولې نه بې اختیاره دا راوتي وو چې فزت والله، یعنې د قسم مې دی په خدای چې زه خپل مراد ته ورسېدم، خپل مقصد مې بیا موندو. نو دا واقعیت دا ښیي چې صحابهو لپاره مرګ د خفګان په ځای د خوشحالۍ وجه وه او ډېر خوش قسمته دي هغه خلکو په خاص ډول عامر بن فهیره چې چاته د حضرت ابوبکر د خدمت موقع هم میلاوه شوې وه، د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د خدمت موقع میلاوه شوې وه، هغوی سره د هجرت موقع ورته میلاوه شوې وه. بیا په غار ثور کې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم نه د خوراک څښاک ورسول او په هغه زمانه کې غومپی وې خوراک او د چیلې پی رسولو لپاره دوی مقرر کړي شوي وو او دوی باقاعدګۍ سره تر 3 ورځو پورې هلته چیلې بوتلې او د چیلې پی به هلته رسول
بیا دوی ته دا موقع ملاوه شوه چې سراکله د امن تحریر هم دوی لیکلی و. د رسول کریم صلی الله علیه وسلم پر ارشاد او بیا رسول کریم صلی الله علیه وسلم ته د دوی د شهادت خبر هم هغوی لرې ناستو او د دوی په دعا هغوی ته ملاو شوی و. نو دا د وفا نه ډک خلک وو، چا چې په هره موقع د وفا اظهار کړی دی. خدای پاک دې د دوی درجات مدام اوچت کړي. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.